السلام علیکم ملګرو مختیار ساګر ستاسو په خدمت کې حاضر دی ملګرو نننۍ ویډیو چې کومه ده د ویډیو شروع کېدو نه مخکې درته دغه وایم که د چا څه وس هم نه کېږي که نه نور نو دا ویډیو شیر کول خو د هر یو کس وس دی چې دغه ویډیو مخې ته ملګرو سره شیر کوي ځکه چې نن زه راغلی ما د شانګله ملخخیل کوټ کې چې کوم جومات دی بلال مسجد نو هغې ته راغلی ما دلته کې په دې جومات کې کار شروع دی نو ګورو به نن چې په دې جومات کې څونه کار شوی دی او څونه کار پکې باقي پاتې دی نو دا هغه ملګرو نه به هم موږ دغه غوښتنه کوو چې کوم ملګري وس لري نو بالکل د هغو نه به دغه غوښتنه کوو چې په دې جومات کې موږ سره لاس اخلاص وکړئ نو ګورو به چې نن په دې جومات کې څونه کار شوی دی او باقي څونه کار پکې پاتې دی د دې جومات چې کوم امام دی د هغه سره به هم په دې حوالې سره خبرې کوو نو د دې جومات ټول منظر درته ښیو خو ملګرو دا ویډیو خامخا د خپلو ملګرو سره مخې ته شیر کړئ ځکه چې دا چې کوم جومات دی نو تاسو کتی شئ زما په بیک ګراونډ کې دا د ملخخیل کوټ کې چې کوم دی نو د مرکز جومات دی ځکه چې د بهر نه چې کوم تبلیغیان هم راځي نو د ټولو نه اول دې جومات ته راځي او د دې نه وروستو بیا د دې ځای نه د هغو تشکیلونه کېږي په دې جومات کې ډېر کار لا باقي دی کار پکې ښه پوره شوی هم دی خو نور پکې ډېر کار داسې دی چې هغه پکې پاتې دی نو ګورو چې دې جومات کې نور څونه کار پاتې دی خو ملګرو دا ویډیو خامخا د ملګرو سره شیر کړئ او راځئ چې دا جومات درته نور وښیو چې څونه کار پکې پاتې دی هغه جومات به هم تاسو ته ښیم نو بالکل دا کیمرمین تاسو ته ښیلی هم شي نو بالکل راځئ دا چې دی نو بالکل دا اودسونو ځای دی دا کیمرمین تاسو ته ښیلی شي نو ماشاءالله دا چې هم دی نو اوس دا نوی کار چې کوم شروع شوی په هغې کې دا بالکل دلته کې د اوبو فټینګ او ښه برابر دی ته ټینکۍ وینکۍ هم ولګېدي ماشاءالله ډېر ښایسته شو دلته کې دا ګټه مټه ټایل نو دا وشو نو بالکل دغه شانتې نن دن د جومات پر ته هم ښیو چې څونه کار په جومات کې شوی دی باقي پکې څونه کار پاتې دی قاري صاحب سره په هغې حوالې سره هم خبرې کوو او دا جومات چې کوم ماحول دی هغه تاسو ته ښیو بالکل ملګرو دا دن د جومات دی ماشاءالله تاسو ته به دا زما کیمرمین چې کوم دی نو هغه به دا ټول وښیي چې ماشاءالله دا څونه کار پکې شوی دی نو دا پردې وغیره غیر چاپیره د دیوالونو ته چې کوم پلینري دي دغه او د دې سره سره لا پاسه چت چې کوم دی نو هغه هم بالکل دا وسني کار کې شوی دی ماشاءالله جومات ډېر ښایسته شوی دی دا او دا د جومات لاولنۍ حصه ده لاولنۍ چت چې کوم دی نو دا دی بالکل ملګرو دا تاسو کتی شئ دیوالونو ته چې کوم والپینري دي نو هغه هم ماشاءالله لګېدلي دي او د دې سره سره له پاسه چت چې کوم دی نو هغه سره هم شوی دی او د دې سره سره دالته کې که موږ تاسو ته وښیو نو بالکل کرکو ته دروازو ته دغې ته دا ښایسته ښکلې پردې هم ولګولی شوي نو ماشاءالله د دې خلکو په تعاون سره د جومات کې کوم کار دی نو هغه روان دی او مزید پکې نور کار هم شته ملګرو دا نه ده خو دا لاولنی چت چې کوم دی نو په هغې کې ماشاءالله دونه کار شوی دی او ښه ښایسته تیار شو او دا د دې عوامو په چانده باندې نو بالکل ملګرو کم ملګري چې هم وس لرئ نو خامخا مرسته وکئ د الله کور دی نو چې څومره هم ستاسو نه کېږي نو بالکل د دې لپاره هغه چانده چې کومه ده نو هغه موږ سره شریکه کوي نو د قاري صاحب نمبر برته هم ویو د کوم اکاونټ نمبر چې دی د قاري صاحب د رابطې نمبر برته هم ویو چې قاري صاحب سره بیا تاسو په هغې باندې رابطه هم کولی شئ او خپل چې څه چانده ده نو خپل وس مطابق هغه ته رالیږلی شئ خو بالکل ملګرو کوشش دغه وکړئ چې د کم ملګرو هم وس کېږي نو کوشش وکړئ چې هغه روپۍ راولېږئ ځکه چې دا جومات چې کوم دی ما تاسو ته ویل دي په شروع کې هم چې دا د مرکز جومات دی نو دلته کې د هر ځای تبلیغیان چې کوم دي نو تبلیغیان صاحبان هم دلته کې لاول دلته راځي د دې ځای نه بیا تشکیلونه کېږي د دغې سره سره دلته په زرګاو خلک چې کوم دی نو هغه راځي دلته مانځه لپاره نو بالکل ملګرو دا ماشاءالله د مرکز جومات دی چې څونه هم ستاسو نه کېږي نو مدد وکئ چې دا جومات ښه ښایسته نور هم غټ شي دغه شانتې نور چې کوم کارونه دي هغه پکې هم وشي نو د دې سره سره د دویم چت چې کوم دی نو هغه به هم تاسو ته موږ وښیو او قاري صاحب سره به هم په هغې په حوالې خبرې کوو چې له پاسه چت کې څونه کار پاتې دی او دا دویم چت ته چې کومه پوړۍ ختلې دي لار ده نو بهر نه دغه دویم چت ته پوړۍ هم ما تاسو ته وښیو چې هغه پوړۍ پکې هم شوي دي او دا چې کوم دی د جومات کې دنده هم لار ختلې ده نو دا پکې بهر هم ښه پوره ځای دی نو بالکل تاسو کتی شئ او دا دویم چت ته چې کومې پوړۍ ختلې دي نو زما کیمرمین بالکل تاسو ته دویم چت هم ښیلی شي چې د دویم چت چې کوم حالات دي نو بالکل کوشش وکړئ ملګرو چې مرسته وکړئ چې دغه دویم چت چې کوم دی نو هغه هم دغه شانتې آباد شي څنګه چې دا لاندې چت آباد شوی دی د دې سره سره ملګرو که زه تاسو ته ووایم نو دلته کې مدرسه هم ده په دې جومات کې نو قاري صاحب دلته کې ښه پوره کاپي ماشومانو ته سبق هم وایي نو دا جومات چې کوم دی دا دویم چت دی ما تاسو ته وښو نو کوشش وکړئ چې دغه شانتې مرسته وکړئ چې د کم لاندې چت چې کوم ښایسته شوی دی دغه شانتې د له پاسه چت هم ښایسته شي نو ستاسو د تعاون په انتظار یو کوشش وکړئ چې د چا څونه هم تعاون کولی شئ نو هغه بالکل تاسو موږ سره شریک کړئ نو بالکل زما د کیمرمین دنده راشه تاسو ته د ماشومان هم وښیي کې ښه کاپي ماشومان سبق وایي دلته کې نو کوشش وکړئ ملګرو چې څومره هم مرسته کولی شئ نو د دې سره وکړئ نو دا جومات چې کوم دی
چې څونه آباد شو نو د ټولو به انشاءالله چې پیدا وي نو کوشش وکړئ د جومات دا صورتحال هم وګورئ. دا دویم چت دی، د دې سره سره ملګرو دریم چت هم دی کې شته بره، خو لږ کار په هغې کې هم دی. نو قاري صاحب نه به تپوس کوو چې آیا په جومات کې نور څونه کار پاتې دی. نو دا قاري صاحب ناست دی، د قاري صاحب خواله به هم ځو او دا کیمرمین تاسو ته ښیلی شي چې دلته څونه ماشومان سبق وایي، مدرسه هم ده. نو د قاري صاحب په دې هم شکریا ادا کوو چې دلته کې دې ماشومانو ته دی زده کړه کوي، د قرآن مجید سبق ورته ښیي. نو بالکل ماشاءالله کافي ماشومان دلته سبق هم وایي. نو ملګرو بالکل اوس قاري صاحب سره به خبرې کوو نور د جومات چې کوم حال و موږ تاسو ته وښو چې په جومات کې څونه کار شوی دی څونه پکې پاتې دی. نو اوس به د قاري صاحب سره یو څو خبرې کوو، په دې حوالې سره راځئ موږ سره. جی ګرانو کتونکو، ما چې څنګه تاسو ته ووایي چې دې جومات کې چې څونه کار پاتې دی څونه شوی دی د هغې متعلق هم ما تاسو ته ووایي. نو دغه شان د جومات چې کوم صورتحال هغه هم ما تاسو ته وښو. نو بالکل ما تاسو ته ویلي په شروع کې چې د دې جومات چې کوم امام دی قاري صاحب دی نو زین العابدین قاري صاحب هغه را سره موجود دی، د هغه سره به اوس په دې حوالې سره خبرې کوو چې آیا په جومات کې څونه کار شوی دی، باقي څونه کار پاتې دی، د هغې لپاره د څونه روپو ضرورت دی. نو قاري صاحب د ټولو ناول خو ستاسو شکریا ادا کوو چې ماشاءالله تاسو په دې جومات کې دونه کار ستاسو په لاس باندې وشو د خلکو په تعاون سره، او تاسو دا محنت وکړو کوشش وکړو چې هغه جومات چې کوم دی نو ماشاءالله ډېر ښایسته شو او دونه کار پکې وکړو. ټول ناول خو زه مختیار ساګر صاحب ستاسو شکریا ادا کوم، ستاسو د ټیم شکریا ادا کوم چې تاسو دومره وخت ویستو موږ خپل ټیم راکړو. الله دې تاسو قدر وکړي او دا د نیکۍ کار دی، الله جل شانو دې تاسو له په دې کې پوره اجر راکړي. دا خو الحمدلله زمونږ د دې ملخیل په سطح باندې د ټولو نه غټ مرکزي مسجد دی، زمونږ تبلیغي مرکز هم دی. په دې کې موږ په دې کار تقریبا 4 میاشتې وشو چې موږ پکې کار سټارټ کړی دی، خو لیکن موږ دا کار چې سټارټ شوی دی نو د دې زه ټول کراوډ چې کوم دی او ټول یو دغه زه یو هلک له ورکومه د هغې وجه داره چې هغه هلک زه لږ راوچت کړم چې دا کار کول غواړي په دې جومات کې، زموږ ورور دی او نوم یې اخیستل مناسب نه ګڼم، خو اوس یې هغه خولې له مې راغلی وایم. زموږ د دې کلي د حیدرعلي نوم یې دی، خدای پاک دې بچي دي له ټول خدای عالمان کړي او الله دې ډېر قدر وکړي. زه اصل کې اوریجنل د دې کار دپاره راوچت کړی هغه وم چې دا زموږ د علاقې جومات دی او دا جومات برابر و. د دې وجې نه حیدرعلي صاحب ما سره خبره وکړه چې دې منې دنده زه دې جومات کې وایل پینر لګوم سیډونو ته. بیا ورسره موږ ته خبره کوله ما چې وایل پینر لګې د هغې نه وروستو دې دغه ولګي دیوالونو ته دا سیزونه ولګي. نو هغه وی د دې حساب کتاب موږ وکړو، موږ دغه 2-3 لاک روپۍ په دې باندې راځي. بیا د بجلۍ ریپیټینګ حساب موږ وکړو تقریبا 1.5 لاک روپۍ په هغې راتلې. بس الله دې د هغه قدر وکړي او هغه ولګي د ماته وی که 15 لاک راځي او که 10 لاک راځي دا به زه کومه او انشاءالله زه به رالیږم. خبره وه موږ وکړه، بس چې کله سعودي ته هغه لاړه 2 میاشتې بعد ما ټلیفون وکړو چې قاري صاحب تاسو په خپل کار باندې شروع کوئ او زه به تاسو له څیزونه رالیږم. الحمدلله هغه بیا زموږ سره د هغه یو وښیو، د هغه په واسطه باندې پیسې موږ له راولېږلې، موږ لاړو هغه څیزونه مو واخېسته. دې جومات کې دنده موږ کار وکړو، وایل پینر مکمل ولګو، دنده پیټینګ میټینګ هر قسمه څیز پکې موږ نوی ولګو. د هغې نه بهر بیا موږ د اودسونو دی له دې چې راووتو نو زه د دې خپلې علاقې ډېر زیات مشکور یم او الحمدلله ثم الحمدلله زموږ د علاقه زموږ د دې علاقې خلق ده جنتي ان خلق دی او ډېر زبردست خلق دی. د جمعې په ورځ موږ چانده کوو نو دې چاندې ته زه حیران شمئ له 10,000 روپو نه الحمدلله زموږ چانده کمه شوې نه ده. 10,000 15 17 15 13 14 15 دغه کېږي. ها 2 جمعې پکې داسې راغلي چې 33,000 37,000 او د مخکې 2 جمعو کې موږ له 30,000 روپۍ یو کې 29 بلکې 30,000 روپۍ موږ له د خلکو راکړې دی. وجه دا نه چې موږ که د اودسونو ځای کې ټایلو لګو هغې کې بلاکونه لاندې ګټه ځای برابرول، د هغې نه د دې خوا ځیز برابرول، بلاکونو باندې د له پاسه دا پوړۍ لګول، دا څیزونه د دې باندې ډېره زیاته خرچه راځي. او تقریبا ما پرون حساب کوو چې موږ مصري له 100 روپۍ ورکړي 50 ورځې تقریبا هغه موږ سرکار کړی په دې 50 ورځو کې صرف د مصري 75,000 روپۍ راغلي. د دې نه علاوه دغه سره چې کوم د اړیمانانو نو د هغو چې څومره روپۍ راغلي ما سره کاغذونه جیب کې پراته دي. نو دا زه د جومات د خلکو ته زه د زړه نه دعا کوم او زه د خپل علاقې دپاره لکه دا علاقه نه الحمدلله د دې وړو لویو نارینه او زنانو چې موږ سره کوم هیلپ کړی دی موږ له د جمعې نور خو بهر موږ په بازار کې چانده هم نه لګړي او نه چا داسې چاته ویلي دي چې موږ له دومره راولګئ. خو زموږ د جمعې د ورځې دې چانده باندې موږ خپل سیټ اپ چلولی دی. بعضې کورونو کې چا 1,000 روپۍ، چا 2,000، چا 3,000، چا 100 روپۍ، چا 50. یو کس پکې ماله صرف او صرف 2 هګۍ راوړې وې دا زما مور چې نور ته نشته دا خرڅې کا ما هغه پکې کوم دی هغه مې ما هغه راواخېستې هغه او دوکان ته مې وړې د هغې روپۍ مې راواخېسته د مخې سره مې پې میخونه واخېستل ما چې دا چې دی
د دې را پیسې پکې ولګي ځکه هغې وس به دغه اوس د کورونو کې زنانه انګولي پخ کړي روټۍ پخ کړي الحمدلله څه خو زیات موږ د هوټل والا سره په دې وجه چې موږ به سکول کې وزګار بنو هغو له د راوړو به څوک نه وو کورونو کې به څوک نه وو ماشومان نو هوټل والا سره مې خبرې کړې وه هوټل والو هم الحمدلله نارمل روپۍ زموږ نه اخېستې سیوا نه اخېستې بس چې 200 کېدي زموږ نه 150 اخېستې دي که چې موږ ته 2 ویلې شپږ وی راوړي چې هغو مستران ښه ښکلی کار کړی اوس د دې نه علاوه موږ ته کار دا پاتې یو ځای چې په کوم ځای کې ناست یم د دې له پاسه دا ځای نه په دې کې هم الحمدلله دا به مو د خیر سره کمپلیټ شي په دې کې کسانو ته مې وینا کړې دا به د خیر کمپلیټ شي په دې کې کار دی د دې نه علاوه د له پاسه چت چې زموږ ډېر چت دی په دې باندې موږ لینټر کوو کم از کم په دې لینټر باندې چې زموږ نه لګي تقریبا 250 بورې خوښه سیمټ به لګي د دې موافق چې کوم دی موږ سره سریا به لګي دغه شانې د دې موافق چې کوم دی موږ سره به باجري دا لګي نو زه دا نه وایم چې دا د دې یو کس ته وایم دا زه ټولو ته وایم چې څومره مسلمانان دي زما وروڼه په هر ځای کې چې څومره هم د وسه کېږي د چا 10 سل شل 10 50 یا داسې کېږي چې څوک وایي چې زه به یو 10 ډېنې شګه راولېږم څوک وایي زه به باجري راولېږم څوک وایي سیمټ څوک وایي سیخ نو دا چې جوړ شو داسې نه یم چې یو دې جومات کې چا کار وکړو هغه به نه جنت ته ځي او نور چې نه چې په کوم ځای کې جومات مدرسه کې کار کېږي د الله رضا لپاره محنت وسه کوئ دا زموږ ستاسو لپاره صدقه جاریه نه په دې کې به خلک لمونځ کوي او 10 به کوي د قیامت ورځې پورې ثواب موږ تاسو ته میلاویږي نو موږ سره تاسو چې دا تعاون اوس ستاسو ضروري دی زموږ چې څومره مسافرونه دي که هغه په سعودي عرب کې دي که هغه په نورو ملکونو کې دي که هغه په پنجاب کې دي که هغه په پېښور دره کې دي که هغه ډېر اسماعیل خان کې دي که هغه په حیدرآباد کوټه په دې کې دي زما اواز اوري الله د رضا لپاره ټولو ته سوال کوم چې تاسو موږ سره په دې کې هیلپ وکړئ د خصوصي خپل یو وراره دی بلال کینګ بلال په نوم باندې دی په سعودي عرب کې دی هغه ته خصوصي وایم چې د خپل پیج نه چې کوم دی زموږ د دې جومات دپاره دا د هغو جومات دی هغه پکې دلته موږ سره یې پلار یې موږ سره یې نیکه یې موږ سره یې د هغو جومات دی محلي چې هغه موږ سره پکې خصوصي چې کوم دی په دې کې تعاون چې کوم دی د خلکو په دغه باندې وکړي نو دا به زموږ د ټولو دپاره د علاقې دپاره د خیر ذریعه او د خپل علاقې د مشرانو سپینګیرو د خانانو غریبانانو د ټولو ډېره شکریا ادا کوم موږ سره ډېر هیلپ کړلی ډېر هیلپ دا دومره کارونه موږ کړي که نه نو یو کس پکې چېرته چا دا نه دي ویلی چې دا څنګه وشو دا چې چلو شو نه هر سړی راغلی دعا کړې ده او کار بستلی چا دیاړیمار له څه ورکړي چا مصري له څه ورکړي چا چی راوړی چا ویلي چې زه به دا وکړم چا خو نو خدای دې د ټولو قدر وکړي او زموږ مشران چې څومره دلته دي دې علاقه کې سپینګیري دغه شانې نور چې څومره سپینګیري د دې دا سوله د خدای په موږ باندې قایم او دایم ساتي او الله پاک دې په ټولو باندې رحم وکړي قاري صاحب په اخره کې دا ګران کتونکي چې کوم دي نو بالکل دوی ته خپل د موبایل نمبر ووایه تاسو خو موږ ته ووایئ چې زموږ اکاونټ نشته خو بالکل ستاسو کم نمبر چې دی هغه موږ په سکرین باندې هم ورکړو چې تاسو سره بیا خلک کانټیکټ کوي نو هغه چې بیا په څه طریقه باندې تاسو ته بیا که پیسې رالېږي که یا دغه شانتې څنګه تاسو وایي سیمټ سیخ دغه رالېږل غواړي نو بالکل خپل هغه نمبر دې ملګرو سره شریک کړئ ټیک د مختار ساګر صاحب نمبر زه شریکوم اوس هم تقریبا زه خپل ورونو ته وایم چې دا نور کار خو به تقریبا موږ په اپریل کې یا مارچ کې شروع کوو لیکن اوس هم تقریبا 2.5 لک روپۍ موږ دکاندارانو دي نو که څوک موږ سره په دې کې هیلپ وکړي دکاندارانو ځکه اوس زموږ د دې کلي دي نو هغو له خو به زه آفتاب ته چې څه کېږي کوم به لیکن د خوازخیلي دکاندار شو دغه شان د مینګوري دکاندار شو د الپوري دکاندار شو نو هغو د دې لپاره چې هغو زموږ علاقه بدنامه نه شي چې سبا داسې ونه وایي چې دغه موږ نه کوټکي کې کار ملخیل کوټکي کې کار کېدو او هغو زموږ نه روپۍ نیولې حالانکې زه خو هغو ته یم هغو چې زه هفته ورته وایم هغوی میاشت بعد یې راکړه قاري صاحب چې زه ته میاشت وایم دوی راکړه لیکن الله دې د هغو قدر وکړي خو بیا هم نو دغه دا موږ باندې 2.5 لکه الریډي اوس دا له ورکولو دي دغه شانې که موږ سره څوک هیلپ او دا کوي نو زما اکاونټ زما نشته خو زه به صرف دا ووایم د موبایل نمبر به تاسو ته ووایم او دغه موبایل نمبر باندې ما سره رابطه کوئ بیا زموږ په دې علاقه کې ایزي پیسې والا هلکان شته زه به هغو ته ووایم یا به بینک ته تاسو رالېږلي چې څه کېدی دا نه چې 10 50 شپېته زما ستاسو اتانو ته هم ضرورت دی ځکه چې دا اتانې چې دي دا ستاسو دپاره د قیامت پر ورځ لوی ثواب ذریعه ګرځي نو خدای پاک تاسو اجر راکړي زه خپل نمبر تاسو ته وایم 0345 98 91 103 او یو 0333 98 91 103 چوک په جیز رابطه کوئ 0348 91 36 036 او په زونګ باندې رابطه کوئ 0318 94 25 450 دا زما نمبر دي هر ټایم رابطه کولی شي قاري صاحب تاسو ته ووایي چې دا روپۍ چې کم دي دا چاله ورکول نه دي بلکې دا الله پاک له ورکول دي نو کوشش دغه وکړئ چې څومره هم ستاسو د وسه کېږي نو بالکل قاري صاحب سره په دغه نمبر باندې رابطه وکړئ او خپل وس مطابق چې څه نو هغه قاري صاحب ته راولېږئ او که د دې سره ملګرو که د چا نور هېڅ هم وس نه کېږي نو دا ویډیو مخې ته د نورو ملګرو سره شیر کړئ ځکه چې داسې ملګري به پکې چې د هغو به وس کېږي خو خبر به نه نو ستاسو د ویډیو د رسېدو د وجې کېدی شي چې څوک هم مرسته وکړي نو په دغه کې به ستاسو هم د ثواب پوره برخه وي او د هغو به ومئ نو ملګرو دا زموږ نننی ویډیو در بل ویډیو پورې خپل مختار ساګر له ورکړه اجازت الله